السلام علیکم. مولانا فضل الرحمن صاحب کوم چې د جمعیت علماء اسلام امیر صاحب دی، داغه سیاست یو ډیر عجیبه سیاست دی او داغوی طریقې کار دی چې کله هغه خپل حصہ ولا کم ورکی اسټابلیشمنت یا حکمرانان نو د خپل حصې د پاره غختوله یا ډیرولو د پاره هغه اول شدید تنقید وکي. تاسو ته یاد شي الیکشن نه پس مولانا صاحب داسې و چې په خوله کې اور وړل اسټابلیشمنت ته جرنیلانو ته او دا اسمبلي نه منو او دا جعلي ده او دا چل شوی او بیا یې د تحریک انصاف سره ملاقاتونه شروع کړو نو بیا داسې چلو شو چې ورسره یو ورځ محسن نقوي وزیر داخله ملاو شو او بیا ورسره شهباز شریف ملاو شو نو بیا د مولانا صاحب غصه کېناسته ځکه چې څه به ورته افر کړي او بیا هغه یو هفته مخکې اعلان وکړو چې زه د اپوزیشن سره یو ځای احتجاج نه کوم، زه به ځان له کومه. بیا یو کار وشو، بیا یو کار دا وشو چې 2 ورځې مخکې قاضي صاحب هغه له ډېر په سپریم کورټ کې پروټوکول ورکړی او مبارک ثاني کیس کې او د هغې په شا یو خو دغه فیصله و، یو دا وه چې حکومت راولي جوډیشل ریفارمز او جوډیشل ریفارمز کې د سپریم کورټ الریډي تباه دی، نورې تباه کوي. مخکې به سپریم کورټ کې دا وه چې چیف جسټس به سینیر موست چې کس و هغه به چیف جسټس جوړېدو. اوس د حکومت د موجوده چیف جسټس نه پس چې کم نمبر دی د منصور علي شاه ای خوښ نه دی ځکه چې د آئین او قانون مطابق فیصلې کوي او قاضي فایزي صاحب خوښ و نو د هغه طبعي تاثوري ده چې ملک کم ځای ته ورسو نو هغه لاره رکولو دپاره یو جوډیشل ریفارمز راولي. پارټایز تاریخي اسمبلی اجلاس راغوښتی دی او هغې کې دا کوي چې څنګه په سینیاریټي به نه 15 کسان به ججانو نومونه ته وزیر اعظم ته ولیږي او د هغه منځري ده چې څوک والي. په دې وخت کې د هغوی حکومت چې کم دی نو د هغوی زړه دی چې نعیم افغان صاحب په 5م نمبر دی، هغه په څه طریقه چیف جسټس کی ځکه چې د قاضي فایزي سره د ګروپ دی او د منصور علي شاه او د منیب اختر چې دی دا فارغ کی ځکه چې دوی د آئین او قانون مطابق فیصلې کوي او آئین او قانون مطابق فیصلې نو د حکومت خو 2 ورځې هم نشي چلیدی نو دغه ریفارمز راولي. نو په هغې کې هغوی ته د مولانا صاحب د ووټونو ضرورت دی او باخبر ذرایع په اسلام آباد کې وي چې حکومت له مولانا صاحب یقین دهني ورکړې ده چې به خپل حصه راکړي نو تاسو ته به موږ ووټ درکړو. نن ورله اوس محسن نقوي او صدر اسف علي زرداري د مولانا صاحب کور له لاړه او د دغه ریفارمز دپاره ترې حمایت غواړي. نو مولانا صاحب چې کله ډیر تنقید کوي نو پوه شئ چې یا ورته حصه کمه میلاوه شوې ده د هغې سیوا کولو له کوي یا لا نه ده میلاوه شوې نو چې کله وله پوره خپل حصه ورکي نو بیا تنقید منقید او هر څه جایز شي. نو تاسو به ګورئ بله ورځ اجلاس دی چې په هغې کې مولانا صاحب کسان چاله ووټ ورکوي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.